دې خوا د مکې خلک پوه شو چې دا مسلمانان خو یو دوه روان دي او مدینه کې راته بلاک جوړېږي او ممکن ده چې دا پیغمبر هم لاړ شي مدینې ته نو موږ به څه کوو نو یو میټینګ یې راوغوښته په مکه کې دارالندوه د مشورې ځای دی میټینګ یې راوغوښته لګیا دي مشوره کوي د هر قوم سردار پکې ناست دی دا شیطان نه دی ابلیس دیم د یو شیخ نجدي په شکل راغی یو بوډا سپینګري په شکل دروازې وواله هغې وې څوک یې یو میلمه تاسو سره مې ضروري کار دی چې دروازې یې کړو کاکاجي څه کوې وې زه خبر شویم چې تاسو د دې پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم خلاف میټینګ راغونډ کړی دی نو زما هم د دین بدي شي زما هم ډېر بدي شي نو که زه هم دې مشوره کې کېنولم نو زه به درله ډېره ښه مشوره درکړم تجربه مې زیاته ده او خیاره مې عقلمنه مې هغې وې کاکاجي راځه ډېره ښه ده شیطان هم پکې ورته نه شو کېناست هغې وې د نجد د علاقې د نجد یو مشر د سپینګري تجربه کار دی کاکاجي کېنه میټینګ کېده یو کس پکې دا مشوره وکړي داسې کار به وکړو چې نظربند به یو کوټه کې به یې واچو ابوالبختري یو مشر کافر هغه دا مشوره وکړه دې به نظربند کړو کوټه کې به یې واچو او یو روشندان به پکې پرېږدو داسې یو نړۍ ډوډۍ به ورغورځوو ورو ورو به وجود تف شي اخره کې به مړ شي خلاص به شي دا ابلیس لعین شیطان دی خو د انسان په شکل دی وایي دا رایه زما نه ده خوښه تاسو که دې کوټه کې واچو دلته د قوم ملګري دي لوی قوم یې دی هغې به درنه خلاص کړي به یې پرې خفه شي وی دا څه کوي دا خپل دین تاسو خپل دین نو کوټه کې نشي بندول یو ورځ به بند کې دوه ورځې به بند کې خو لوی قوم دی دا رای نه ده ټیک دا غلطه رای ده چې شیطان وي خلکو یې او کاکاجي ټیک وي دا رای ټیک نه ده بل یو کس پاسې هغه وی داسې به وکړو چې بار به وشړو په یو وخت به کېنه وخت به پورې به کلک وتړو اوس باندې به پړې ور واچو بچې ته بار به وشړو دې پیښه موږ به خلاص شو دا شیطان بیا پاسې به دام ډېره غلطه خبره ده هغه له دومره خوږه ژبه خدای ورکړې ده که باره مشړه ځان له بله ملګري پیدا کړي نو په تاسو به حمله وکړي مقابله بیا نشي کولی هلکه دا خبره هم ډېره مزېداره ده دا ټیک ته دا رای ټیک نه شوه ابو جهل پاسېد یاره وایي بس لنډه خبره دا ده چې مړ به کړو مړ به شیطان پاسېد بیا وایي چې وجنې به یې څه وکړ خبره خو د مرګ ستا نه ده خو د هغه قوم دی بنو هاشم که کوم مسلمانان دي خو هغه یې ملګري دي چې کوم مسلمانان نه دي هغه هم ملګري دي دین یې ورسره شریک نه دی خو ملګري دي نو وجنې به یې څه وکړو د قوم مقابله به یې څوک کوي کاکاجي نو ته خو زموږ هره خبره رد کوې نو ته ووایه څه وکړو وی دا خبره ټیک ده دا وجلې پکار دي خو تاسو په داسې طریقه مړ کړئ چې د قوم نه یو مشر راوچت شي د ټولو قومونو نه او په شریکه په املا وکړئ بس ابو جهل وی دا خبره ټیک ده د ټولو قومونو نه به یو کس راغونډ شو او په کور به د شپې ورشو حمله به پرې وکړو بس مړ به کړو نو قوم به د چا نه بدل اخره کې به په دیت رضا کړو سلو خان به ورکړو د مړي په سر کې سلو خان دي سلو خان به ورکړو بس جوړه به سره وکړو قوم به د کم نه بدل اخري شیطان لاسو پړقولې زنده باد دا خبره ټیک ده دا کار به کله کوو شیطان ورته وی ګوره د ښې خبرې له وخت مه ورکوئ ښې خبرې له وخت مه ورکوئ بېګاله پرې ورځئ بس قصه خلاصه کوئ او شمکي تریخ ګوټ ته تېری کوئ چې قصه خلاصه شي قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي وإذ يمكر بك الذين كفروا سازشونه جوړ کړل کافرانو لیثبتوک چاوي نظر بند کوي او یخرجوک او یقتلوک او یخرجوک چاوي د وطن نه وباسو او چاوي وجنو یې دا میټینګونه او دا مشورې شروع شوې ویمکرون سازشونه جوړول چې موږ په دې طریقه د رسول الله مبارک نه ځان خلاص کړو ویمکر الله الله هم خفیه یو تدبیر جوړ کړ والله خیر الماکرین که دا ټول مخلوق یو ځای شي او یو خفیه تدبیر جوړوي د چا خلاف نو الله چې کوم پټ تدبیر د هغه د بچوالي پیدا کړي والله که څوک ورته تاوان ورسوي خدای چې څوک بچ کوي هغه ته څوک تاوان نشي رسولی جبریل علیه السلام لاړ او رسول الله مبارک ته ټولې خبرې وکړې چې ستا خلاف دا میټینګ وشو سازش شو او بېګاله به مهرباني وکړي د کور نه به په خپل بستر به نه سملې د کور نه به وځې او لارې درته زه برابروم حضرت ابوبکر د غرمې وخت و چې جبریل ورته الوې نو لاړ نیغ حضرت ابوبکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې جبریل ورته الوې نو نیغ ابوبکر کره لاړ بیبي عایشه وایي ما خپل مور او پلار په کوپر نه دي لیدلی چې په خبره پیښې زما مور او پلار مسلمانانو او داسې ورځ په موږ نه ده تېره شوې چې په کومه ورځ کې سهار او ماښام حضور پاک موږ کره نه دی راغلی دومره مینه وه موږ سره لاړ حضرت ابوبکر ته وایي څوک دی کور کې وباسه یو پټې دوه خبرې کوو ابوبکر ورته نور څوک نشته یو عایشه ده د نبي علیه السلام ته ورکړې وه او یو اسما ده دا دوه لوڼه مې دي نور څوک نشته وایي ښه ابوبکر ما ته خو الله اجازت راکړي چې مدینې ته ځه وایي زه ملګرتیا غواړم وایي ته مې ملګرې او صاحب دوه خانې مې ساتلې دي او ګیا مې پې خوړې سربې کړې مې دي یو تال او یو ځان لا یو ستا شو یو زما حضور پاک وایي اما بغیر ثمن فلا بې پیسو بنالم د هغې پیسې به درکړو علما وایي چې پیسې د یوې اوښې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ابوبکر ته ورکړې دا هغه قصوا اوښه وه بلې هجرت وشو ولې پیسې ورکړې ډېر مضبوط سفر ډېر قیمتي سفر ډېر د ثواب سفر او دې سفر سره اسلام خور شو نو چې دا ټول ثواب الله پاک پیغمبر مبارک له خپله ورکړي چې په خپله اوښه دا سفر وکړي
قصوا ډېره قیمتي وخوه چې وحی به کلم نازله شوه نو یو چې نبي علیه السلام به په کوم څاروي سورو نو ټینګېدې به نه شو هغه څاروي به ځمکې ته پرېوته ما سواره دې وښې نه دا وښه چې ته ملاس ته نه فیصله په دې وشوه چې موږ به بېګانه زه راوځم او ته به ما سره شي وځو به نو یو سړي سره یې خبره کړې وه د مخکې نه عبدالله ابن اریقط هغه ته لارې معلومې وې هغه سره یې د پیسو خبره کړې چاته به وې نه او موږ چې تا ته کله ووایو نو ته به موږ مدینې ته بوځې خو په داسې لار به م بوځې چې عامه لاره نه چې ته په شاړه لار به م بوځې د پخوا چې به قافلې تلې د یو ځای نه بل ځای ته نو یو رهنما به ورسره هغه ته به لارې معلومې وې هغه له به پیسې ورکړې او قافلې کې به روانو خلکو ته به یې لاره ښودله یو د حضرت ابوبکر رشته دار دی عامر ابن فهیره خدمت هم کوي او رشته دار هم دی وی دې به ځان سره د خدمت لپاره بوځو څلور په څلور بوځو حضور پاک د شپې علي صاحب راغوښته حضرت علي رضی الله عنه ته وی زه وځم او زما په بستر به ته نن څملې او ما سره د مکې د خلکو امانتونه دي نو ته به دا امانتونه خلکو له ورکې او موږ پسې بیا مدینې ته راځه ګوره دغه وخته پورې په رسول الله مبارک د خلکو دونه اعتماد دی چې امانتونه خلکو پیغمبر علیه السلام سره یې ښودي د شپې نه کافران رالل او د حضور پاک د کور نه ګیر چاپېره تو شو کور یې ورته محاصره کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم راپاڅېد جبریل ورته وایي وی داسې به وکړې شګې به راوالې او وبنولې لارې کوڅې ټولې درته ډکې دي ناکبندۍ راته ځای په ځای شوي دي خو فکر مه کوه شګې به راوالې وبنولې دي دا شګې به الله پاک د دې ټولو کافرانو سترګو ته ورسوي دي به سترګې مږي او ته به ترې نه غوځې او مخته سې وشوه نبي علیه السلام چې څنګه راووت او بس شاهت الوجوه شاهت الوجوه او شګې راواغېسته وینوستلې شګې الله پاک د ټولو کافرانو سترګو ته ورسولې هغې لګیا دي خپلې سترګې مږي اوښې دې بېږي خدای داسې زلزول راغی طوفان راغی او نبی علیہ السلام مخکې روان دی ابو جهل او دا ټول ولاړ دي او نیک حضرت ابوبکر صدیق کا راورغی ابوبکر راپاسه هغې ځان سره راپاسو او غار ثور ته لاړل د ځمکې نه تقریبا 1.5 میل یا پوکم 2 میله د اوچت دی او سخت غر دی سخت اسان هم نه دی اوږد مزل پکې ډېر دی مزل غار حرا کې مزل کم دی خو نیغ دی دې نه سخت دی او دې کې مزل ډېر زیات دی اوږد غر دی اوږد دواړه لاړل غار ثور ته چې سار پېشمني شو نو کافرانو په کورو حمله کړه چې ورغلل نو په کور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو په بستر حضرت علی پروت و وی څه شو وی ما ته پته نشته نیم خبر چې چاته ته او ته دې بېګا د شپې څنګه ووته وی څنګه نه زم نیم خبر او ته دې هغې حیران شو چې خدای مونږ خو ټولې لارې ناکه کړې دي یو ځای به په کومه لار حضرت علی صاحب یې ونیوه کوټه کې واچو خو بیا پرېښود ځکه د هغه پکې څه نو هغه غنیمت هغه خلکو امانتونه واخېستل واپس یې کړل او مدینې ته روان شو او حضور پاک او حضرت ابوبکر 3 شپې په غار ثور کې تېرې کړې 3 شپې او د حضرت ابوبکر زوی البته او په غار کې به ورسره شپه کوله نو د مکې چې ټول ورځ په مکه کې ګرځېده د خلکو خبرې به اورېدلې چې خلک څه سازش کوي یو څه سکیم کوي ابه اورېدلې پړه کې به یادولې او شپې له به ته شپه به د نبي علیه السلام او د حضور پاک سره کوله او د هغې ټولې خبرې به ورته ورسولې او عامر ابن فهیره به څاروي بوتل نو د غار ثور په خوا کې به سرول نو چې کله به د شپې د خوب ټیم شو نو څاروي به راوشړل نو غار ته به ور ورسول نو پی به یې واغېستل او حضرت ابوبکر صدیق او په نبي علیه السلام به یې څکل او بیا به پېشمني څاروي مکې ته راوستل چې څوک را باندې پوه نه شي چې ګنې دوی دلته د حضرت بیبي اسما یو صادرو نطاق ورته وایي د دې پرتوګ د پاسه د عربو ښځې به اچوي چې د انسان د عورت پې ښه پټي او حیا پې ښه مضبوطه راشي نو هغه وایي ما خپل نطاق د خپل کمربند وشلاو او په یو کې مې وله څه توخه او ستوان متوان واچول په هغه نیمه کې او باقي نیم مې وله په سامان کې کېښود چې دا به ستاسو د رستخانې کې په لاره پسې خوراک منه خورئ نو دا به ځان ته لاندې خوروئ دې وجې نه هغې ته ذات النطاقین وایي کافران ابو جهل فورا میټینګ راوغوښت سړی خو رانه ووته چېرته لاړ او اعلان یې وکړه چې که چا د پیغمبر علیه السلام سر راوړه سلو خانې نه او که چا د ابوبکر سر راوړه سلو خانې نه او که د دواړې راوړه 200 خان د یو په سر کې د سلو خان انعام ووت سلو خان خو داسې ده لکه دې زمانه کې چا له سل موټرې ورکړي او ډېر قیمتي شي بس خلک خواره شو او چې دې غار ته څنګه حضور پاک وردننه شو ابوبکر ورسره دی رب العالمین حفاظت کوي ګوره قرآن شریف کې الله فرمایي که نه ویمکر الله دوی خپل تدبیرونه کوي زه خپل کومه دی د پیغمبر د نیوو د مرګ تدبیرونه کوي دی د بچاو تدبیرونه کو الله د غار په خوله کې اونه زرغونه کړه اونه جولاګي راغې په اونه کې جالې واچولې او یو شنه کمتره راله صحرایي هغې زر ډکې مکې راوړل او پکې ځان له جاله جوړه کړه او پې د پاسه کېناسته ګیم پکې واچول د غار خوله بنده شو چې الله حفاظت کوي نو په جولاګي هم کوي او چې الله حفاظت کوي نو په کمتر هم کوي
او چې الله حفاظت کوي نو به سر او سامان به رب العالمین حفاظت وکي او چې خدای دې وجني نو په یو ماشي دې وجلی شي ډینګي وایرس ماشي سونه خلق د یو ماشي د لاسم نشو نمرود د چاله د سمړ دی موږ به خلکو چې نمرود د ماشي د لاس سمړ دی د ماشي د لاس نو د بعض فلسفیانو به اوه ماشي وجل الا یو کتاب کې مې لیدلی چې ماشي په خپل ګړو نو پته نه لګي چا ولا خپل کتلې ده دا پته داسې پته نشته چې دا خپل چا کتلې کوم اپریشن تیاتر ته چا نه کړی چې وګورو چې دا په ګړه دا وګورو نه چا سره کیمرې خو بهر کیف د یو ګړ ماشي د لاس نمرود خدای مردار کړ نو اوس مخلوق خدا ته الله خی چې په ماشي وجل کول شم کنه شم کول الله چې وغواړي کنه دا الله حفاظت د سړي بچي او چې کله د رب العالمین خپل حفاظت پورته کنه نو باز خبره ختم هر وخت بل الله نه دا سوال کوي چې الله ماته ته ځان سپارل دي خدا نه مخ خپل ټوپک بچ کول شي نه مخ خپل قوم بچ کول شي نه مخ خپل پیسې او دولت بچ کول شي او که بچ کې مې نو څوک به مې بچ کوي الله بس تاقید اوسه اسباب به استعماله توره به استعماله دي زمانه کې ټوپک بم ساتي تماچا بم ساتي نوکر بم ساتي د شپې چود کې دروازه بم جلنده کې آیات کرسی بم سره وي ول اعتماد په اسبابونه کې اعتماد په رب العالمین کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل اسباب استعمال کړ دروازه نو د شپې وته خپل اسباب استعمال کړ شګه ونستا خپل اسباب استعمال کړ غار ته نه نوت دا د حضور پاک خپل اسباب دي هغه استعمال کړ چاته هغه ګلو د شپې پټو وته مرګریم ځان سره واغښتو خپل اسباب خدا پیغمبر مبارک اعتماد په اسباب نو پچا الله الا تنصروه فقد نصره الله اے خلق دمکه که تاسو وسره مدد نه کوي د چرته تلې ما وسره کړی دی فقد نصره الله اذ اخرج الذين كفروا دو کافرانو وستو ثاني اثنين دو په دو اذ هما في الغار غار کې ناسو نو کافرانو منډه تل شروع کړې او د حضرت خصائص کبرا کې سيوتي لیکلي دي چې غار ته کله وختل سمند مزلي وکړو ابو بکر وای حضور پاک الله رسوله دا کافران د خپو د نخونه معلومات کوي علم قیافه ولا او دا خپو د نخو ولا خلق دوی سره دي نو لګون دي چتو ما پښا دی ولم ستاد خپو د نخونه پته ونه لګي نو چته کو غاره پورې پیغمبر علیه السلام د قصې وړو نو چې وی څنګه تل او ګرځیدل نو دې پورې په قدم شته خو دې نه خو قدم نشته غار ثور تور رسیدلو خدل یو کس دی بل ته وی یلکه د غار ته چتنی نه نوته نور دنیا خو ملک پدک ابل ورته وی د غار په خله کې خو د دنیا نه غټه مشرونه ولاړه ده نیا دیم لا پیدا نه وداسې زړونه د غار په خله کې ولاړه ده نو چې دې دنه کېدل نو داونه نه ماته ده او دا پلار ته نه ګوري دي دغه ته جولاګی ته بابا چې پکې لګیا دي کارې پکې کړې دي نو چې دین نه وته د جولاګي جاله نه ختمه ده او هغه بیبي ته نه ګوري چې پکې ناس تر اگې چولې ده کم تر نو جاله نه روانې ده د کم تر نه تختې ده بي وقوف بچیا حضرت ابوبکر حضور پاک ته وی الله رسول کافران بالغ دې ورسېدل اسنه کله سر لاندې کو نو موږ به ویني الله اکبر الله سوي اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا حضور پاک سو ته وای مرګری تا غم کو ټینشن مالا الله مرګری دی یو کس بره متیاز یو کړی هغه متیاز نه غیر غار په دې سوړه راو به دی او قبل مخامخ متیاز کوله حضور پاک ته وای ابو بکر کدوې مونږ لیدې مونږ ته مخامخ متیاز کوله الله مدد کوي الله مدد وکړه کوي دلته خلک وای حضور پاک ابو بکر ته وای لا تحزن ما یریګا یو ابو بکر ډر پکو یا اذن بالله يرندو کیو الکه یو خبر تاسو ته وکم یاره خو په پیغمبرانو تیر شوی حضرت موسی علیہ السلام غټ پیغمبر ودون د لوی درجه دا معنا لیکن چې کله کونټه وګرځولا او اجدهات جوړ شو نو یاره پیرا رستو الله تعالی لا تخف ونه یریږي فاوجس في نفسه خيفه موسی لکه یاره رالا الله یې پام کا وګوري ونه یریږي ور موسی علیہ السلام نه یاره راغلی ابراهیم علیہ السلام ته چې کله فرشتي رالی او هغه ولا خیال الکس خی فرشتو کوته یو نه ولا نو غل چې براغه او غلا به کول ناغي به د کور ولا خوراک نه خور اوس نه غلاول په پرج ورشي اوس چې کور کې غلا کې لاول به په پرج ورشي نو ټول سامان ناول خوراک خو کور والے تللی او بس دار شي وتختی هغه به دا کار نه کوي ابراهيم عليه السلام او یاره چې دا جوړ غلي دي ما ولا صغير سور کرويت کو نه خوري قران حکیم کې الله فرمایي هغه وتوي نه موږ د خدای فرشتي یو د لوط عليه السلام قوم پس رواني الله قرآن شریف کوي فلما ذهب عن ابراهيم الروع ابراهيم نه چې یاره کله لاړه نو یجادلون فی قوم لوط کې جګړه شروع کړه چې دا موجنه مزه نو په ابراهيم عليه السلام یاره راضي لوی پیغمبر موسی عليه السلام باندې یاره راضي لوی پیغمبر نو کپا حضرت ابو بکر یاره راضي تبعی یاره په انسان راضي لیکن زتا سو پوي کم لا تحزن حزن یاره تنوي دا یاره په معنا مستعمل دی خو خپل معنا یاره نه ده حزن په عربی کې هغه ټینشن ته وایي چې د بل شي د وجه نه چاته راشي
زوی مړ شو دته ټینشن راغی، لور مړه شوه دته ټینشن راغی، مال روغ شو دته ټینشن راغی، خور مړه شوه دته ټینشن راغی، دې ته حزن وایي. نو دا به معنا وکم لا تحزن اے ابو بکر، زما د وجې په ځان ټینشن مه راوله، پریشاني مه راوله. پته ولګېده چې د ابو بکر په زړه کې کم ټینشن و دا د ذات متعلق نو دا د حضور پاک متعلق و. په پیغمبر یارېده، په ځان نه یارېده. لا تحزن دا معنا مه کوه چې مټ ډر مه یارېږه، نه دا څه معنا. لا تحزن زما متعلق په ذهن بوج مه راوله، زما متعلق ټینشن ماله، په ما مه یارېږه. ان الله معنا، موت دواړو سره الله دی، ستا به هم کوي زما به هم کوي. او چې څنګه ننوتل حضرت نو په دې غار کې سوړې وې، او دې کې چې تل ملړم نی مار نی په جنجال به ونړو. نو یو ټوکړه ورسره واغې ټوکړې کو په یو سوړه کې ومنډله، او یو دوه سوړي پاتې شوې نو سم لاس د هغې کې خپلې پوندې جاګ سیوطي لیکلي په خصایص کبرا کې، یو کې خپله پونده کېښوده بل کې هم کېښوده. او حضور پاک زما د سینې د ډډه والله رسول وده شي دننه مار دی مار تاویږي په دې سوړو کې چې دې له راته زړه بنده ده، هر یو بنده ده. دې له ابوبکر له په دغه خپل ټک ورکړه. اوس دې خپه دې خوا کوي رسول الله مبارک ودرې مار په در نه شي، نو خپه نه دې خوا کوي مار لګیا دی ټک 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 ورکوي، او د سترګو نه اوښکې روانې دي، مار ټک خو دې خدای سړی ساتي. نبي هم ابوبکر ولې جاړې؟ وې دې سوړه کې څو خوړم، دې خوا که خپه خپې دې خوا کوي واجدها خمار ترې ووت دغه دې صاحب. نبي علیه السلام زر خپلې مبارکې لاړې راواغتې ابوبکر خپې نه ته وکړې. څه قیمتي خپه ده، څه قیمتي خپه ده چې د دواړو جهانو د مبارک سردار لاړې دې تاویږي. الله او چوف یې پې وکړ. ابوبکر وایي داسې شوه لکه چې درد مې په سترګو نه لیدلی. او بیا مار نه تپوس کوي تاسو څه مجال دی چې زما ملګري دې وخوړو، ته ما ملګري ولې خورې؟ نو مارانو حیواناتو هم حضور پاک سره خبرې کړې دي، دا د حضور پاک معجزه ده. الله رسول زه خو یو ځل په دې لاره تېرېدم، یو پیغمبر په دې لاره ته نو هغه دې غار کې به د آخرې زمانې پیغمبر 3 شپې کوي، نو ما په دا غار کې ستا دپاره عمر تېر کړ. ظاهره که مړ شوم نو بیا له دا خو کفجته ده، ما وخت کې راغې مې ولیده نو اوس چې را باندې خوشبو لګېده نو لارې مې کتې کتې ټولې بندې وې، نو بله چاره مې نه وه. بې دې نه 3 شپې حضرت ابوبکر صدیق او 3 شپې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې غار کې تېرې کړې.